بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد زبیر خان. تاسو ګورئ swatnews.com. کتونکو دا وخت منګه د مهک په ځای کې موجود پیغام دا ورکړي چې یاره د خپل صحت خیال وساتئ او دا غي سره چې د کم اکټیویټیز چې دی نو هغه دی محدود کړی دی، لکه مطلب د ډیر وخت نه چې دی لکه د محفلونو ته زی او هغه کې ګڼه ګوري نو انتظامی دا اړه چې دی دا هغه الرټ جاری کړی دی چې کم سے کم تاسو د 15 کسانو نه یا د 30 کسانو زیات چې دی جمع مره غونډوي دا غي په وجه باندې دا وایرس دی هغه مخ په وړاندې دي. نو د دې د روکتام د لپاره چې د کنور ولس لګیا د خدای سره چې دا به ضرر مخلوق چې هغه مطلب د خپل دیرو کې ته اوسېږي او دا غي تګ راتک چې هغه د سیمه فلنو ته چې پای کې په زرګاو کسان چې هغه شرکت کې وغه چې د الته د محفلونو خوندونه اخلي د میک سره خبرې کوي چې هغه کرونا وایرس پیژني د کرونا وایرس چې د مطلب هغه خطرات څه دي دا غي سره خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما خو تاسو نوم واغستو خو د کتونکو د خپل پیژنګلو ک نوم دې سره پورا او د کرونا وایرس په پیژنګلو کې ته دغه چې کرونا وایرس پیژن دي دا څه دی؟ کرونا وایرس باره کې ما سره کو سم معلومات نشته، لیکن بس ټول خلک لګیاو دي نو کې دا سم ښه بیماری ده چې د څه علاج نشته پاکستان کې. د زمونږ ته بس دا تاسو ټول عوام ته ریکویسټ دی چې وای تاسو هم لږ گزاره کوي، خپل احتیاط کوي، ماسکونه اچوي، خپل لاسونه وینځي، خپل کیر کوي او د سيزګونو ته مګر کم سي کې دا سم وایرس یا خو دي خو خاص ګونو ته مزه راځي. مونږ هم د خپل محفلونو ته نزو راځو، پروګرامونه مونږ بند کړی دي صرف د بیماری د لاسه او بس تاسو هم خپل احتیاط کوي او مونږ هم خپل احتیاط کوو. مونږ هم خپل مرګري هر څوک بند کړی دي، ډېرې مونږ مکمل بندي کړی دي او مونږ چا سره نه ملاویږو نن سبا. ها دا راته وایي چې انتظامیه کوشش کوي د دې روکتام لپاره ګامونه پورته کوي. تاسو چې د معاشري مطلب په د معاشره کې تاسو اوسېږئ تاسو مطلب حق جوړیږي چې یاره د اویرنس لپاره چې کم خلک تاسو لراځي یا تاسو یو ځای ته ځئ نو د هغې لپاره چې تاسو د خلکو ته به څه پیغام ورکوئ، څه اګاهي به ورکوئ چې یاره د دې د روکتام لپاره چې څونه هلې ځلې پکار دي؟ بس څونه ټایم پورې دا وایرس نه ختمېږي هغه ټایم پورې دا چا محفلونه دي، پروګرامونه دي، دا هم بس هغه هم لږ پرهیز وکړي. څه خبره خو نشته، دا وایرس به ختم شي بیا به پروګرامونه سټارټ شي، بیا به مونږ ځو هغه خوشحالي کې بس ګډېږو بس څنګه هغه وي بس اکه شانتي کېږي. لیکن بس دا کم روزو کې دا لږ مسله ده، تاسو هم احتیاط کوئ، څه مسله نشته، پروګرامونه دي دا بیا به سټارټ شي او بس خپل احتیاط کوئ. ستانه به بل پوښتنه کوم چې حکومتي وخت چې دی هغه وختن په وختن د اګاهي لپاره چې د مختلف اکټیویټیز کوي، جلسې جلوسونه کوي، اویرنس لپاره چې د واکونه کوي او خلکو ته پیغامات ورکوي. ستاسو محفلونه چې دی هغه هر ټایم چې دی هغه رونق باغې کې بحالي او مطلب خلک زی راځي دلته هم زی تاسو زیمو نو د سوات عوام له تاسو څه پیغام ورکوي؟ زما سوات عوام له دا پیغام دی چې به تاسو هم لږ خپل احتیاط کوئ او دا خپل کور څنګه مونږ خپل کور ځیږې پاک صاف ساتو، خپل دیره میره پاک ساتئ او سپری استعمالوي او ګلبس وغیرہ استعمال کوئ، ماسکونه یوز کوئ چې څونه په ټایم پورې د وایرس نه ختمېږي. بس اکه ټایم پورې خپل مکمل احتیاط کوي کیونکہ دی بیماری سے علاج پاکستان کې نشته، خپل احتیاط پکار دی چې بس هغه وکړئ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पूजा है, मैं पिंडी से हूँ तो इधर स्वाद में मैं रहती हूँ और कोरोना वायरस एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इससे एहतियात करनी चाहिए हम सबको और पाकिस्तान के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी एहतियात करें, मुंह पे मास्क लगाएं और बाज़ारों में ज़्यादा ना जाएं और मेहमानों से भी ज़्यादा, दोस्तों से भी ज़्यादा ना मिले. जानलेवा बीमारी है और आप सबको चाहिए कि इससे एहतियात करें और मुंह पे मास्क लगाएं और घरों की सफाई रखें और सब चीज़ों की सफाई रखें और बाजार में ना जाएं और अपना एहतियात करें. انتظامی د ضلعي حکومت چې هغه د طرفه چې دا یو مطلب درې سلور چې هغه یو مهم شروع کړی دی د بازار د بندیدو د هغه سره چې دی پای کې سلور 15 د سيزونه چې هغه د ضرورت لپاره چې دا بکولاوي پای کې د سبزی دکان نه دی، پای کې چې دی د پيو دکان نه دی، د روټو دکان نه دی او د هغه سره میډیکل سٹور چې کوم دی هغه به 24 غنټې کولاوي د عوام د ضرورت چې کوم سيزونه دی هغه پوره کوي. جنرال سٹور چې دی نه جنرال سٹور ضلعي انتظامی هم دا پیغام ورکړ چې جنرال سٹور بم کولاوي دا هغه پوره چې دلته کې قلت ناراضي، دلته کې چې د قات ناراضي مطلب دا کومه حل ګوله پر تفریج جوړیږي نو هغه د دې وی جوړیږي چې کله ته एकदम مارکیټونه بند کیو مطلب خلکو ته بیا ستونزې را مخې ته شي، کم راشن نه شي پکور کې نو هغه چې دی هغه ختم شي او بیا د خلک پکور کې محدود کول چې دا ډېر ګران کاری نو وسوم لکه مطلب د انتظامی نه موږ دا غوښتنه کوو چې کم دکانداران د ولس سره چې زیاتې کوي یا د هغه سره چې کم سيزونه ګران
خرڅي یا د یو قیمت دا یو شي قیمت چې دغه په 2 چوند باندې خرڅي نو هغه ته موږ دا وایو چې تاسو کم سي کم په دې باندې چیک بیلنس ساتي چې زموږ د غریب ولس چې دی د وایرس سره چې د دې مشکلات سره نمخ کیږي او دغه هغه روکتام د لپاره چې د انتظامی له کوټلې ګامونه پکار دي زما د پروګرام چې د وخت پای تر سي مال اجازه راکړي د الله پامان